حاضر د یو ډکی دی چې دا مونږه دی وخت ولاړو دا ډکی د ډاک بیسود د تحصیل په تدبی د لوخار ضلع لاغي کله د یونین کونسل ډاک بیسود هغه چې د په ډکی کې مونږ ولاړو دا ډکی تاسو ته زموږ کیمرامین محمد خیاط تاسو مخکې کولو ملګرو دا ډکی ډېر پخوانی ډېر تاریخي حیثیت لري او ډېر لوی هسټري هم د او دا یو تاریخي ډکی ته موږ ځکه ویلی شو چې نن په نوهار په سیمه کې چې کوم دی ټولو نه غټ ډکی چې کوم دی هغه دا دی یعنې دا د پیپل ډکی دی چې موږ ته په پښتو کې به بړ هم ویلی شو او په دغه ژبه کې ورته موږ پیپل ډکی هم ورته ویلی شو تاسو دا ګورئ ملګرو زه پکې منځ کې ولاړ یم دا تاسو ګورئ دې خوا څومره مطلب د دې بیخ تاسو ګورئ څومره فوټه د دې بیخ چې کوم دی هغه خور دی او ډېر لوی حتی باندې چې کم دی هغه ډېر خور دی لکه د دې شاخونه چې تاسو ګورئ کم شاخونه دي نه تاسو اوتې دي کم تاسو دغه زه په دې منځ کې دا ولاړ یم او د دې منځ کې مطلب دی څومره ځای دی لکه دا ډکی چې کم داسې تللی دی داسې تللی دي څه دې نه ډېر لوی دغه موږ د دې علاقې چې کوم مشران مو سره خبرې کړي دي هغې مطابق چې کم دی دا یو تاریخي ډکی ځکه دی چې د مطلب چې دغه د هندوانو چې کله دلته د تحریک پاکستان نه مخکې دلته کوم اوسېدل او هغې دا د هغې د مقدس ډکی هغې دلته کې دا کولو او دا مشران وایي چې دلته به هغې راتلل هغې به هر ماښام چې کوم دلته ډي وي بلولې او هغې به هلته هم عبادت کولو او چې کله د هغې داسې مقدس غوندې ورځ به وه نو هغې به کېده دې ډکي ته راتلل او هلته به هغې عبادت کولو نن هغه ډکی هم په دې علاقه کې موجود دی او داسې ډېر کمتر دغه مونږ وکتل چې هغه ډکي چې کوم دی هغه په خپل دغه کې داسې او موجود دي او نن د نوهار په سیمه کې یعنې مونږ چې دا ټولو په ضلع نوشهره کې ټول نه غټ ډکی چې کوم دی هغه دا شمار کېږي لکه تاسو داسې ګورئ د دې دا شاخونه چې کوم دی دا کم ځای ته تللي دي محمد خیاط تاسو ته ښایي او دې شاخونو ته تاسو ګورئ او بل تاسو د دې لمبایي تاسو د دې دغه ته چې تاسو ګورئ لکه ټول مطلب چوړی د دې څومره چوړی ده یعنې دا دغه نه چې خو ډېر زیات انتهایي غټ ډکی دی انتهایي چې موږ ته وایو جو تاریخي حیثیت هم دا لري لکه دا شاخ ته تاسو ګورئ شاخ د دې شاخ ته تاسو ګورئ د دې شاخونه چې کم دي هغې څومره موټایي ده څومره غټوالی دی او بیا هغه څومره لوړوالی دی چې هغه تاسو د هغه تصور نشي کېدی چې دومره لوی ډکی نو موږ دا تاسو دا تاریخي ډکی چې په دې حیثیت تاسو موږ ښیو چې دا زموږ یو تاریخي ورثه ده او داسې ډکی چې کوم دی هغه محفوظ کول موږ پکار دي لکه مخکې جنګلات له هم پکار دي چې هغې د دې ډکي چې کوم دی خصمانه په خپل لاس کې وکړي او دا ډکی چې کوم دی هغه محفوظ کړي ځکه دا زموږ تاریخي چې کوم دی ورثه شمار کېږي او دا زموږ د نوښار د سیمې د ټولو نه غټ ډکی چې کوم دی هغه دا دی چې کوم کې اوس ولاړم او ملګرو د دې ویډیو د دې ریپورت دا مقصد مونږ هو کوو چې داسې ډکي چې کوم دی مونږ د هغې تاریخي دا زموږ تاریخي دغه تاریخي حیثیت ځکه لري ته ما څنګه ویلې چې دا د تحریک پاکستان نه دغه نه ډېر مخکې دا دي نو هغه ځای کې لکه دغه شان ته تمام د جنګلاتو محکمې نه پکار دي د دې دغه نه پکار چې هغې د دې خصمانه کوي او دا ډکي چې کوم دی هغې په خپل دغه کې د دې خصمانو کې او داسې محفوظ کړي چې دا زموږ تاریخي ورثه ګڼلی شي ډېره مهرباني دي